بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ویلکم ټو شفای صحت ټپس. شفای صحت ټپس چینل ته تاسو پر راتګ تاسو ته هرکلی وایم او تاسو ډیره شکریا ادا کوم. مینوالو نن دپاره زموږ موضوع ده چې دایمي قبض والا مریضانو دپاره علاج او پرهیز، یعنی چې قبض والا مریضانو دپاره څه علاج پکار دی او په خوراک کې کم غذا خوړل پکار دی او د کمو نه ځان بچ ساتل پکار دی، ځکه چې پرهیز د علاج نه بهتر دی. مینوالو خبرې اترې به کوو انشاءالله، خو اول د هغې نه مخکې ستاسو په خدمت کې گزارش کوم چې زموږ شفای صحت ټپس چینل ضرور سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او ډېرې شیر کړئ. مینوالو د دایمي قبض والا مریضانو له پکار دی چې روټۍ ښه نرمه پسته وي او چې شوروا کې ماته روټۍ وي نو هغه به ډېره بهتر وي. دې نه علاوه مریض له پکار دی چې روټۍ په مزه خوري او نڼای خوله کې ښه چوبول او میده کول پکار دی او خوراک چې د سنت مطابق وي، یعنی چې ډېر او په مړه ګېډه خوراک نه کوي چې بیا د پاسېدو تاب هم نشي لرلی. مینوالو قبض والا مریضانو لا پکار دی چې روټۍ یې د فاین اوړو یا ډېر میده اوړو نه وي، بلکې چې روټۍ د غټو اوړو نه پخه شوې وي او چې بغیر چاڼ شوي اوړه وي نو هغه به ډېر بهتر وي. دې نه علاوه شودو یعنی پای، سوچه غوړي او په سبزو کې ټیپر، شړشمو ساګ او پالک ساګ، بلکې د سبزیانو استعمال کثرت سره پکار دی. افروټو کې شفتالو، الوچای، انګور، سنگتره، ناشپاتای، آم، خربوزه استعمالول شي او د امرود استعمال په قبض کې ډېر فایده مند دی، خو چې په مړه ګېډه استعمال شي. دې نه علاوه اوچه میوه هم استعمالول شي، خصوصا د انځر استعمال هم په قبض کې ډېر فایده مند دی. او پرهیز کې غوښه، ریجه، مټر، سو، بیهي، کیک، بسکټ او داسې قسمه څیزونه چې سخت او ډېر هضم وي د هغې نه پرهیز پکار دی. مینوالو دې نه علاوه روزانه مازدیګر 1 ګیلاس نیم ګرم اوبو کې د لیمبو رس 2 چمچې ملاو کړئ او بیا یې په خپل استعمال کې راولئ. انشاءالله قبض کې به دې سره هم ډېره فایده وشي. دې سره ورزش هم پکار دی او د پیدل سیر کولو معمول هم پکار دی. که چېرې دا تدابیر کافي نه شو نو بیا دې نه علاوه سنامکي او د ګلاب اوچ ګلونه هم وزن میده کوي او روزانه ماسخوتن اوده کېدو نه مخکې 1 چمچ استعمال کوي. او که 1 چمچ سره هم قبض مات نشو بله ورځ 2 چمچ استعمال کړئ. چې قبض ډېر سخت وي نو 3-4 چمچ هم استعمالولی شي. مینوالو د ویډیو پوره کتلو ستاسو ډېره مننه او شکریه. د ځان او د صحت خیال ساتئ. انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به ملاویږو. اوس تر هغه ساعته پورې ورکړئ خپل ورور له اجازت. د لوی الله په امان.